لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصة مختصر بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود فاق شوق سروائي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه حقوم من المسلمان اللہ جل جلالہ سرر ما بخوگ ایمان خوشحالت در رمضان المبارک اکثر حصہ بلکہ نیم حصہ تیر شوا او نیم حصہ فاتر آغا در رحمت اغا حصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لنبی عشرہ در رمضان دا رحمت تے اغا زمان نتیر شوا ورپسی عشرہ دا مغفرت جدا شروع دا او دا بهم دا شروع پر ازبان چکم نے ختم شی زیارت پشپوانی و بیا عتق من النار عتق من النیران چکم دا شروع کی گی بختور دی حقا خلق چی پدی رزشپو کے دا اللہ تعالی عبادت کی وقت نزایہ کی وقت نہ خرابی پا خوا دی خوا بانی پا بس بانی وقت نہ تیرئی بلکہ یا قرآن تناستی یا کتاب تناستی یا ذکر کئی یا خپل مزدورہ سرسر چکم دے خپل شنڈ خوزی درود شریف وی تلاوت کئی دغ خلق دغ دیر سعادت من خلق تے اللہ تعالیٰ دی زمنگا استاس ہم دا وقت قدر نصیبہ گردے چی وقت پی جنو او دا وقت قدر دوستانو پدیش پور ازو کے اللہ جل جلالہ تا نزدیکت حاصلی گی مغفرت چکم دے اعلان کی گی پکا دی چی بند دیر دیر تلاوت کئی اور دیر دیر ذکر کئی استغفر اللہ دیر وید لا الہ الا اللہ ذکر دیر کئی ذکر چی دا مقبیہ پلاس پاندے نرازی او دیش پو رزو کی دا کم چی اخیرش پر اشرر آروان دا
دی کې الله جل جلاله فرمایي داسې یو شپه راځي چې هغه یو شپه زرو میاشتو نه بهتره ده. زر میاشتې سوره کېږي دریا تیا کاله څلور میاشتې پاس. دا یاد ساتئ روجي خو فرض دي 10 ورځې یا یو کم 10 ورځې دا خو فرض دي. صبح صادق نوالی تر غروب آفتاب پورې روزه نیول دا په هر نارینه عاقل بالغ مسلمان باندې فرض ده. او الله په وعده کړی څوک د دې خیال ساتي زه به ته مغفرت کوم، زه به ته ګناهونه معاف کوم. او یو چې کوم دې تراویح دي ځان لا بیا دا تراویح ځان له سنت مؤکده دي. 6 رکعات تراویح هر شپه د ماسوتن نمون نرستو دا 6 رکعات تراویح ځان له مستقل چې کوم دې سنت مؤکده دي. خو بیا په دې تراویح کې یو ختم د قرآن پاک کول په خپل کول یا اوریدل لکه نن سبا په جماعتونو کې ختمونه شروع دي. دا ځان له سنت مؤکده کې فائدہ هر محلي خلکو له پکار دي چې یو د قرآن پاک ختم په تراویح کې خامخا وکړي. که چروي نه کو د ټولو غاړه بندر په سنت باندې سنت پرېښو. دا ځان له مستقل یو سنت دي. د دې وجه نه تراویح ځان له سنت دي او قرآن کریم هغه کې اوریدل یا لوستل ځان له سنت مؤکده دي. خو بیا په دې اخیری عشره کې د رمضان المبارک په اخیری عشره کې اعتکاف سنت اعتکاف دا سنت مؤکده کې فائدہ هر محله کې پکار دي چې یو کس اعتکاف تکینی. لکه د زیارت په شپې باندې با راتون کی زیارت شپې لبا ان شاء الله خلک اعتکاف تکینی. که چېرې ټول محلي والا کې هیڅوک کې نه ناستو نو دا ټول چې کوم دی په دې باندې ګناهګار دي غاړه بندره. پکار دي چې یو کس خامخا د دې لپاره اعتکاف تکینی چې ټول محلي غاړه خلاص شي. بلکې فقها فرمایي که څوک نه تیاریږي غربت ته او نوزګاری ده خلق مشغوله دي هر سړی وي پاو ورګټم. نو فقها فرمایي چې یو کس هغه د پاره د ټوله محله چاندو کی چې دې په دې لسره کې سورم پیسې ګټي نو دومره پیسې دې لپاره جمع کی چې بای دا تر خپل د لسره د خرچ واخلا او ته زمنګ د پاره درې محلي د پاره په جمعات کې کینه اعتکاف ته زموږ غاړه خلاص شي. دا ګڼ کسان کې ناستل ډیر کسان کې ناستل هغه جدا خبره ده. اخو ثواب کار دی. تربیت لپاره بالفرض کې ناستل چې دې کې تعلیم وشي په دې کې بنده سره اخلاق زکی ذکر مجلس کې کینی لکه په خانقاهونو کې کینی په غاټو مدرسو کې چې کوم دی بلا بلا خلک کینی. خو په کار د عادي چې په هر محله کې یو کس کینی که دوه کینی که درې کینی که څلور کینی که زیات کینی او دا لس ورځې او لس شپې په جمعات کې اعتکاف ته کېناستل دا سنت مؤکده کفایي ده. یو سړی کینی ټولو غاړه خلاص شي. یو سړی چې کوم دی دا سنت ادا کی د ټولو سنت ادا شو. خو په دې شپو ورځو کې د الله نه ډېر سوادونه پکار دي ډېر عبادت پکار دی. تر دې پورې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی الله فرمایي چې کله به اخیری عشره شروع شو شد میزره واحیا لیله وایقظ اهله. حضور پاک صلی الله علیه وسلم با خپل املا مبارک مضبوط او تړله. دې مضبوط تړل دوه درې مطلب دي. یا خو عبادت ته ځان بالکل داسې چاخ کې چې بس
بل کار به نه کوم یا د بیبیانو نه به جدا شو کور نه به جدا شو او عبادت به بالکل رډي ټول شپه سالم شپه د الله عبادت پې کو شد میزره واحیا لیله او ټول شپه به چې کوم نه رونولا ټول شپه به د الله تعالی عبادت کو کله نفل کول کله تلاوت کول کله استغفار کول کله مراقبه کول دا نه چې خامخا خاص کر یو عبادت پکې وکي ذکر کول او ورسره و ایقظ اهله خپل اهل عیال به هم چې کوم دیغه خوب ته نه پرې خودو خپل اهل عیال به عمره پاسو چې پاسي دا د عبادت شپې ورځې دي دا د الله تعالی قربت شپې ورځې دي په دې شپو ورځو کې د الله عبادت وکړي الله تعالی دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې په دې شپو ورځو کې د الله تعالی عبادت وکړو د مغفرت تقریبا دا صدر 15 پاتې دي دا به مخلاص شي عتق من النار یا عتق من النيران چې اخیری 10 وتوي هغه کې زیات عبادت چې کوم دیغه پکار دی ارده کې خپل ترتیب وي دلته هم تاسو ترتیب معلوم دی چې په اخیری 10 کې باقاعده مرګري شیخ سے پوجبان خدا در صدور کا ډیر خلق کې ناستل سونو زرګونو باندې کې ناستو آئی سکال میں انشاءاللہ تخپل ترتیبی لاغی سے پتہ لانے لگی گی کہ سب مشورہ کی گی او دلتا با انشاءاللہ خپل اسکار او خپل اعتقاب کم ملگری کینی سنت طریقہ باندے اگا بالکل کے ناستے چی خپل جماعتونو کم کے ناستے چی او پکار دال چی داش پیر رضی منگا تاسو بے عبادت کی تیر کو اسی پا ظلنا یہ سڑے اعتقاب تناستی کرا او دے ٹھول رزگپ لگئی دے اعتقاب تسا جاتے یا دے اعتقاب تلاسی موبائل گوری گیم گوری نو دا اعتقاب بس فائدہ ہوگی بلکہ دا وقت دومره قیمتی دے دا یو سکن یو منٹ دا بیا پلاس پاند نازی لیکن پرون پا بدرت پا دا کی تیر شو پا تعلیم کی چی حضور رفاقو فرمائل سوک دا تشتے چی دو خود غرمنا عملو کی یا رسول اللہ دو خود غرمنا عمل دا خودی را گران دا بسوک کئی نبی علیہ السلام یوزل سبحان اللہ ویل قدیمان اللہ دو خود غرمنا ثواب ورکئی یوزل الحمدللہ ویل پدی اللہ دو خود غرب نہ ثواب ورکئی یوزل لا الہ الا اللہ باندی اللہ دو خود غرب نہ ثواب ورکئی یوزل اللہ اکبر باندی دو خود غرب نہ ثواب ورکئی مطلب دا چھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا سلور کلمی اللہ تا دیر زیادت محبوبی چکم یومخ کیوائے دا دیر پکار دا پدیش پورا زکی او استغفار کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پدیش رمضان کی دا سلور کرا دیر کوئی یو دا لا الہ الا اللہ ذکر دیر کوئی ایو استغفار دیر وائی ذکر پا لا الہ الا اللہ من سب ملاویگی فقیہ بلیس سے فرمائی صرف پا لا کی مدو کا مد لا الہ الا اللہ وہی پدی لا کی صرف دا مدو کو نو پدی یو لا الہ الا اللہ بن سلور زر نیکائی ملاویگی او سلور زر گناہونا اللہ تعالیٰ معاف کئی او سلور زر درجی اللہ تعالیٰ جکم دے داو چتئی خدا رمضان کے نا رمضان کے 70 کے ضرب ورکوا رمضان کے دیر دی دخ کسی چھ بندہ دا لا الہ الا اللہ ذکر زان لخام خواہ چکم دے یو معمول مقرر کی دا سی درش شریف پشپارس کی زان سرا چکم درش شریف واتا آسانی آغا درش شریف ذکر درش شریف سر چھ سمیلاوی گی بزرگان ہوئی چھ منگ سمونتی پا درش شریف کے مونتی دی چھ منگ تا سمیلاوشی پا درش شریف پانے ملاوشی دی ہر مشکل اللہ تعالیٰ پا درش شریف سر چکم دے گا آسانی دیو جنا درود شریف پر رسول پاک باندې ہر وقت پکار دی لیکن زان لے معمول گردول اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید درود شریف بلا چکم دے طریقوں باندې ویل شي حدیثو کې مراغلی دی بزرگانو قولونم دی او د موږ دا درود شریف وایا په درود شریف باندې ډیر څه ملاویږي تاسو ته حدیث معلوم دی بار بار تاسو ته ویل شوی دی چې جبرئیل امین خیره کوي
او حضور پاک په آمین وای. په درې خبرو باندې یو په دې باندې جبرئیل امین خیره کوي چې کم سړی باندې د رمضان میاشت رااله د رمضان په وجه هغه ته بخنه ونه شو خدای تباه هلاک کی رسول پاک وی آمین منبر ته ختم. دویم چې کم سړی ستا مخ کې ذکر وشي او پتا پر درود شریف ونه درود شریف پتاونه وي هغه خدای تباه هلاک کی رسول پاک وی آمین. او دریم جبرئیل امین خیره کوي چې کم سړی مور او پلار یو یا دواړه ژوند وي هغه بوډاوالی زوفال تر رسیدلی وي د دومره خدمت نکي چې د جنت مستحق شي د بخنه مستحق شي د خدای تبارک تعالی استاد وګورئ دا درې خیره دا کړي چالي او امین په چا ویل دي که چردا سيزونه موږ ځان نه باسو زموږ هلاکت کې څه شک دی څه خبره موږ د ګرځو خلکو بزرګانو په موږ ته دعا وکړه چې جبرئیل امین موږ ته خیره کوي حضور پاک موږ ته خیره کوي نو موږ د ګرځو خلکو په موږ ته دعا وکړه مزان بچکول د خیرونو دغه دي چې موږ د رمضان مبارک د روزو تراو خیال وساتو د رمضان مبارک د ساعتونو خیال وساتو په دې شپو ورځو کې د الله تعالی عبادت وکړو په دې شپو ورځو کې الله تعالی رضا کو په دې شپو ورځو کې د گاونډیانو خیال وساتو د غریبانو خیال وساتو هغه کمزور خلکو هغه عجزانو خلکو چرکال 12 میاشتې په لګي تیریږي دغه موږ سره فکر او خیال پیدا شي په دې وجه دا د غمخوارای میاشت دا د غریبانو خلکو سره د همدردای میاشت په دې شپو ورځو کې بنده سره سوچ او فکر پیدا کیږي او موږ خو د روزي په مطلب باندې بس پوه نه شو روزي رسو پوېږو نه ځکه د روزي مقصد موږ به جندل نه دي د روزي مقصد خو موږ دار چې موږ الله په دې باندې رضا کو ځان کې د لوګي او د تندې او د صبر ماده پیدا کو موږ د نر بچی چې بشمنی د کینو کنه دومره خوراکو کو دومره خوراک چې هغه کسر بیا درځي موږ پته نه لګيږي ټول ورځ بیا تارخړي کارونه راځي علما فرمایي دا من دي دا حرام دي دومره خوراکو کا صرف چې سنت طریقه ادا شي او تاکي کم از کم درځ لږي سم ساعتونه پیدا شي سو وخت تابان لګوم پیدا شي دومره زیات خوراک مکوه حضور پاک فرمایي چې ډیر خوراک کې خېټه درې ځای کا یو ځای کې خوراک واچوا بلکې وبو واچوا او بل خالی پریدا د هوا د پاره ساده پاره عبادت ته خوندر کوي دلا مرزونه باندې راځي ګیس ټربل بني قسمه قسم چې کوم دي مشکلات پنوي موږ دومره خوراک پښمنی مالو چې الله دې خیر وکړي چې شاباله او یا 15 منټه په پلان کې جماعت کې لا باندې دی ور شابه او پس بیا وبس دا الله بندا دا روزه بندول په بانګ باندې نه دي روزه بندول په سبا خطو باندې دي چې سبا سو خيږي تا ته دښه کې ویل شي د غیر 15 منټه مخکې روزه بند کا ک بانګ ویلې وی کني ویلې دک شاند روزه ماتي په وخت کې دومره خوراکو کومه دومره خوراکو دومره سکاګو چې یقینو کې بیا تراویح خو سکه چې مقامون بیا موږ جوړو روزه خدا مقصد نه یو ګلاس وبوس کا یو دو دې کجوري اخرى لګه روټه اخرى خېټه له خالی پریدا چې عبادت کول شي چې تراویح کول شي ته چې ټول خېټه ډګه کوي نو بس بیا غریب مسلمان پروت بیا پاسیدا اکثر تر لند تر او بشاتم ناس موږ د سپارل توای یقینو کا هغه کې به بعض کسان چې کوم دي الحمدلله ته کوم کسان نه کینی نه دي هغه کې به کینی شاته یره دا رکعات هوګت شو دا پس دا د حضرت خېټه ټول دا خېټه نه د خېټه کدا مون کنټرول کړه یقینو کا دا نفسم کنټرول کا هر څه سم من عرف نفسه فقد عرف ربه چا چې خپل نفس په جن نفس او نفس کنټرول کړي به خپل رب پیژني دا نفس کنټرول کیږي په سبا باندې دا په لوګو توند باندې دا په کریمونو دي ګوره دا په کریمو باندې په اعوذ بالله باندې په اعوذ بالله باندې شیطان نرشي نفس کنټرول کیږي په سبا باندې دې په لوګو توند باندې په د باندې مشقت کې په د باندې بس سختی راوالي د دې وجنه چې موږ او تاسو کې دا سوچ او فکر پیدا شي چې د غریبانو سهال دي دې عجزانو سهال دي د لوګي تندي
من کې ماده پیدا شي برداشت کول ماده پیدا شي دا شان چې منګ او تاسو خوب هم دومره نه کوو چې دومره خوب وکړو یوازې بیا سترګې باندې پړسېدلي ټول ورځ دیو سم د 9 بجې بعضې وخت کې سهار وده شي ماسپښین مونځ له پاسو ماسپښین مونځو کې بیا وده شي و د الله باندې ډاکټران وایي 2 غنټې خوب کوه او بزرګان وایي 2 غنټې صحیح خوب کوه ته 22 غنټې ویښت هېڅ په نه کېږي امام صاحب رحمت الله علیه زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 40 کاله د ماسخوتن په اودس باندې سار مونځ کړی دی صرف 2 غنټې خوب به کوو د دورو سره تر 2 بجو پورې 40 کاله نه مازغه خراب شو نه کمزوره شو نه چې کوم نه پکې نور څه نقصان پیدا شو خوب کو چې څومره ډېرې کې کمی نه کمی بزرګان وایي الله ته در رسېدو لپاره دا 3 خبرې دي او 2 سره نورې دي لږې خبرې لږ خوراک او لږ خوب کم خوردن کم گفتن او کم خفتن کمی خبرې دنیایي خبرې دا خبرې لیکلی شي ګورې دا زه اوس دا خبرې کوم دا لیکلی شي نو چې 2 خبرو باندې خبره خلاصي کې 4 مه کوه دنیایي خبره بس لنډه کوه کمې خبرې کوه نو کمې غلطي به کې کم در پسې لیکل به کېږي او کم خوراک کوه هغه خوراک چې هغه څنګه په سنت طریقه باندې یقین وکړه په سنت طریقه که مونږ خوراک شروع کړه دا ډاکټران ماکټران دغسې ناست دا حکیمان به دغسې ناست او مونږ خو دومره خوراک وکړو چې بس الله دې معاف وکړي دغسې کم خوب دومره کم خوب هم نه چې بس بیا عبادت ته شي کولی کمزوري پیدا شي په اندازه باندې او بزرګان سره 2 خبرې نور سیوا کوي ډېر ذکر کوه چې درته مو کم میلاوېږي د الله تعالی ذکر کوه او کم د خلکو سره میلاوېدل دنیایي څیزونه لکه هغه حدیث یاد کوي بس هغه یو حدیث نه چھوڑ دی چې هغه اصحابي راغی یا رسول الله ما ته نجات دار وښیه ما ته وعظ وکړه حضور پاک ورته وفرمیل دا 3 خبرې وکړه بس کامیاب بشي املک علیک لسانک ژبه دې کنټرول کا په دې ژبه باندې هر څه مه وایه دا ژبه بنده کا په دې ژبه د الله ذکر کوه په دې د الله تعالی تکبیر وایه تهلیل وایه په دې د الله تعالی ذکر کوه په دې غیبت او چغلي او غلط خبرې مه کوه خوله بنده کا ژبه بنده کا بس کامیاب بشي دویم ولیسعک بیتک تاله ځای در کې خپل کور فضل مه ګرځه کور کښېنه دا فضل ګرځېده دې نه لوی لانجې جوړېږي بس چې کور کښېنې فتنې به کم وي څوارلس 1500 کاله مخکې حضور پاک وایي کور کښېنه اوس خو بیا په طریقې اولاد سره کښېناستل پکار دی ښه کار دپاره لاړ شه جهاد له لاړ شه تبلیغ له لاړ شه حج او عمرې له لاړ شه یو ښه کار له لاړ شه لیکن فضل مه ګرځه او دریم وابکې علی خطیئتک په خپلو ګناهونو باندې جړا کوه استغفار ډېر وایه د دې وجې نه چې موږ او تاسو سوچ او فکر وکړو ډېر قیمتي شپې ورځې دي قیمتي لمحات دي که چا به کې قرآن پاک ختم نه وي کړی پکار چې ختم وکړي ځان له د لا اله الا الله ذکر چې کوم نه وظیفه وګرځئ او قصد او اراده وکړي چې دا باقي شپې ورځې به په عبادت کې تورم خاص کر اخیری عشره به کله شروع کېږي د زیارت په شپه ان شاء الله راتلونکي زیارت په شپه نن 15مه روژه ده که نه 15مه روژه ده د شورو په ورځ باندې به 20مه روژه وي د شورو په ورځ باندې چې 20مه روژه شي نو شپې له زیارت دی نو اخیری عشره ځکه بله جمعه بیا چې کوم دی هغه بیا شروع شوي به ان شاء الله او بل د غریبانانو عجزانو خلکو خیال ساتل هغه په صدقو خیراتونو سره خاص کر سرسایه سره سرسایه په دې رمضان مبارک کې خامخا خپلو ګاونډیانو عجزانو له غریبانانو له یتیمانانو له مخکې نه ورکول پکار دي د هغې نصاب خو تاسو ته معلوم دی دلته خو یو مدرسې والا بیت الاسلام والا بیت السلام والا هغه حساب کړی چې شریعت کې خدا 3 څیزونه دي که نه یا کجوري دي یا کشمش اوس کې دي یا غنم دي د دې 3 واړو نصاب چې کوم دی هغه ډېر جدا جدا دی 3.5 کیلو کجوري نن سبا 800 روپۍ جوړېږي
اته سو خو زما په خیال ته ورنه کې چا ورکړین دي په کار چې مالدار دغه پیسې ورکړي چې چا وستسیږي دغه چې کشمش اوس کې دام 3.5 کیلو دي زینو مت 100 روپۍ جوړیږي ا د غنمو نه د بر باندې خلګي د غنمو نه 80 روپۍ جوړیږي غنم 2 کیلو دي ښا نو کډیر مالدار دی هم دغه 2 کیلو غنم ورکړي کډیر غریب دی هم 2 کیلو غنم ورکړي په کار دي چې کوم دا مالداران دي دا غټ سری دي چې دې غریبانان لپاره دا 800 روپۍ چې کوم دی یو کس طرف دور کی غریبانو په سکار بوشي نو 80 روپۍ تقریبا دار 2 کیلو غنم جوړیږي مخکنا د خپل کور کې څومره افراد استاد چې کوم نصاب ترسیږي او د نصاب خاوند دي د اختر نه مخکې غریبانان لور ځان لپاره سو کی هغه پیزان لسه خرچه مرچه چې کوم دیو کی او دغه د روجوهم چې کوم دی لکه چا روجي نشي رسله سوق ډېر دغه وي بیماران وي صاحب عذر وي هغه به هم چې کوم دی یوې روجي 80 روپۍ ورکوي چې بل فرض 80 روپۍ ورکوي نو ټول میاشت سوره شوي 8 یا 2400 روپۍ چې ورکي غریبانان لا عجزان لا نو دا د فدیه بچ ادا شي یوې روجي هم دغه فدیه را 80 روپۍ او سرفایه هم دغه فدیه را او که دغه اوس کو پلځي یا یقین نشي دي که سودا شو که مالداران یو دا کار نه کوي خو د غریبانان د پر پکار دي چې غیر غریبانانو خیال ساتي چې ډیر ورکی پورا حضور پاک فرمایي په الله په نوم قسم خرم قسم چې کوم سړی د مال نه صدقه ورکي مال برده کمیږي نه مال به سیوا کیږي اوس چې حضور پاک وایي قسم هم خرم او چې کوم سړی مال ورکي مال د الله په نوم مال به سیوا کیږي ان موږ خوای که دا دور ورکې نس کمی بشي کنه دا حقیقت کې سیوا کیږي دا کمیږي نه دویم نبی اسلام وی قسم خورم چې کوم سړی سره ظلم وشي او دې ظالم ته معافیو کې بدل ته نوان اخلي دې د خدای زار پر دې معاف کی دې په دې صبر وکي حضور پاک فرمایي ز قسم خورم دې انسان له الله عزت ورکړي عزت او دریم نبی اسلام فرمایي چې کوم سړی د سوال دروازه کولاو کې خلکو ته زړې جامې واچي زړې سپلای واچي زوړ صادر واچي او خلکو پسې ګرځي چې مال خیرات راکا مال زکات راکا اکثر دا کاروباریانی ګوره اکثر کاروباریانی بلکې فقها فرمایي چې صحیح خیرات ورکول صدقه ورکول چا د پاره دي بئس الفقير على باب الامير نعم الامير على باب الفقير ناکار فقیر هغه دی چې د خلکو په کوڅو کې ګرځي مال راکا مال راکا دا ناکار فقیر دی بے صبر دی کله کور کې ناس خلک بل کور ته وړي او بهترین مالدار هغه دی نعم الامير على باب الفقير بهترین مالدار هغه دی چې د فقیر کوڅې ته لاړ شي وایي دا خیرات واخله دا زکات واخله پدې کې عزت ته پدې کې چې کوم دې برکت ته پدې کې الله تعالی دا هغه چې کوم دې دین دنیا دواړو عزت هم د در پاره خې دې هم د غره پاره خې دې نو بس زکات تاره چې راشي کنه خلک په ګرځي بس یقینو کدا اکثر کاروباریان خپل گاوند کې وګوره ستا خپل رشتہ دار دي غریبانان دي اجزان دي داسې خلک شته چې ایډوږي تیریږي تاسو ته مې کې سکړو بس نند یو 2 منټه کې امام مالک صاحب ترا خبرکی کې نه زمونږ مال خراب دي ځکه نه لګي امام مالک صاحب ته سړی راغی وی تاسو چې وایي چې د خسړی مال په خزای باندې لګي ا د خراب سړی مال په خراب ځای لګي دا څنګه یې سره ای بچی دا اسانه خبره ده د جیم نه پیسې راوغستې امام مالک صاحب رحمت الله علیه هغه امام مالک صاحب چې حضور پاک مواجهه شرفي تر مخې ته چې کوم درس ول 17 کال ور کړ دي او روزانه ملاقات نبی سلام سره کېدو ای بچی دا پیسې واخلا او بازار ته ورشه دا داسې سړی له ورکه چې کوم سړی تا ته مالدار او خو سټ بوټ او خو چې کوم دی بے پروا تا تخکاری چې دا خو مالدار دی هغه لور که خور پسې ولګه چې دې پیسو سره څه کوي دې لړ بازار ته یو ته ګوري بل ته ګوري یو سړی تک سپینې جامې اغوستې خپالش کړي پیزار اغوست اچول دي او غوخه وسره لاس کې په شاپر کې وسره غوخه ده او روان دي په لاره دې سړی هغه پیسې هغه په لاس کې خو دي
چې لاس کې کېښودې دی ورپسې روان شو چې دی څه کوي دی په یو کوڅه باندې وردن نه شو دا بابا چې وردن نه شو هغه کوڅه کې داسې یو ډیران و هغه ډیران ته هغه غوښه وغورځوله هغه ګوته هغه ډیران ته وغورځوله یو دوکاندار ته ودرېدو ای ما دوره دال راکا دوره چینی راکا دوره دا راکا د خوراک سامان یو غټ چاپر ډک کو دا سړی ورته اوس حیران دی چې کور ته وردن نه شو پته باندې پوه نه شو ورې ورته وډبو بابا راووت ای بابا په پته پوه نه شوم دا تاسو وکړو وی بچی ولې وی دا تاسو وی بچیا اهل رسول ما صرف 5 لونه مې دي زامن مې نشته په خپله بوډا یم 5 شپږ ورځې شو زما کور کې چولن نه بله شوې زمونږ باندې داسې حالت دی چې ما ته بچو وي چې بابا ورشه که څه مرداره یې نو راړه خو موږ د لوږې د حالات داسې خراب یو نو دغلته یو مردار چیلی پروت و او د هغې غوښه مې شاپر کې واچول هغه مې کور ته راړه خو چا راله پیسې راکړې حلالې نو بس هغه مردار شی مې غذار کړ راغی امام مالک صاحب ته خبره وکړه وی جي ما خو دغسې ناشنا واقع ولیده ما خو دا به سړی ډېر مالدار سړی وي سپینې جامې اغوستې دي او داسې خرش فرش دی هغه خو غریب د لوږې نه مړېده وی بچیه زما مال صحیح دی زما مال پاک دی په پاک ځای باندې ولګېدو وی ښه داسې کار وکړه اوس ته پیسې راواله پیسې راواغستې وی ته ورشه او دا په بازار کې هغه چاله ورکړه چې تا ته څوک ډېر زیات غریب او ډېر محتاج ښکار خو ورپسې ولګه چې دی څه کوي هغې سره دی راغی نو چې بازار کې ګوري یو تا بل ته یو هلک دی چې د رنګه تک زیړ دی زړې سخا جامې اچولې دي په خپه باندې هم ګوډ دی د رنګه زیړ دی ډېر خراب حالات دي دغه پیسې هغه له په لاس کې کېښودې چې لاس کې وله کېښودې دی نن بچی روان شنو چې کوم دی نشې مشې کېدي که نه چرس هغه بنګ بنګ ورته یې وواله چرته یې وواله بیا د هغې چرس ځای نه لاړ نو یو رنډی ځای ته رړ خراب ځای ته رړ سر یې وخوځي دا مصیبت ده ما یې دا غریب دا ظالم خو دا خو نشهي هم دی بدکار هم دی امام مالک صاحب ته ویل جي ما خو داس ما خو دا دنیا غریب سړی دی ما پې ترس وکړو هغه ظالم خو نشهي هم و نور هم خراب و ای بچیه ستا مال خراب دی ستا مال که صحیح په صحیح ځای به لګېدو خفه کېږئ مه زمونږ او ستاسو مال نه دی که نه مال چې صحیح مال وي هغه الله تعالی په صحیح ځای باندې لګوي چې خراب مال وي که نه که ته په ښه ځای لګې الله بیا هغه په خراب ځای باندې لګي الله دې زمونږ ستاسو مالونه صحیح کړي الله زمونږ ستاسو روجې تراویح قبول کړي الله دې زمونږ ستاسو عبادات قبول کړي الله زمونږ ټوله مغفرت نصیب کړي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.